یو خبره درته وکم مکه مکرمه دا هغه ښار دی چې په دې کې رب العالمین بیت الله پیدا کړی دی بلدن آمنا الله ورته د امن ښکار ویلی دی دغه ښار کې اوس خلاصه کې د مکې مکرمې مشرکانو له چې د پلار قاتل په دغه ځای کې راغی هغه ته به یم غږ نه کوو څه مخصوص میاشتې وې پکې په هغې میاشتو کې به د پلار هغې قاتل ته هم پکې غږ نه کوو او د دې احترام د بیت الله احترام به د عربو هم کوو د بار خلکو به م احترام کوو اوس هم ښکار دا چې دغې مکې مکرمې کې ښکار منه دی ښکار ته هم پکې امن دی ګیاب هم پکې نه کې خشاک به هم پکې نه کې د دواړو جهانو سردار مبارک د هغې نه منع کړې ده حضرت عباس رضی الله عنه ورته رسول الله مبارک ته وایي الا الازهر نو پاک پیغمبر مبارک وي الا الازهر دا چې کوم موږ ورته بروزه وایو دا سرګړی ورته وایو دی ته مستثنا کړی دی او تی د الله رسوله دا اعتبار کې د لوارانو په کار راځي نور هغې ځای کې ښکارم په امن د امن ښار الله پیدا کړی دی او مدینه منوره کم ښار دی کم چې د دواړو جهانو سردار مبارک پکې خپل د عزت قدمونه ایښودي دي هغه ښار دی چې جبریل امین به راته په فرشتو کې چې کومه مقربه فرشته ده قانون او وخې به یې راوړله په دغې مدینه منوره کې هغه فرشته ګرځېدلې ده په دې کې فرشتې ګرځېدلې دي په دې کې صحابه کرام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګرځېدلې دي په دې کې عمر فاروق رضی الله عنه ګرځېدلې دي په دې باندې صحابو قدمونه ایښودي دي په دې باندې تابعینو قدمونه ایښودي دي په دې باندې تبع تابعینو قدمونه ایښودي دي اوس هم تقریبا 10,000 صحابه کرام دا په مدینه منوره کې په هغې مقبره کې دا دفن دي او دغه مکه مکرمه کې دغه ځای کې د ابراهیم علیه السلام بیبي په ختیم کې دفن اسماعیل علیه السلام دفن دغه علاقه کې پیغمبران هم دا دفن دي زمونږ حاجی محمد امین صاحب دی چې به کله مدینې منورې ته لاړه څپلۍ نه دی پخپو کړې مشهوره واقعه ده او دی به په مدینه منوره کې خپې بلې خپې ګرځېده د شعائر الله به ادب کو او که به نه کو تاسو نه تپوس کوم کو به که نه که یو سړی راشي او دی جومات سره خوا کې سلیما جوړوي نو تاسو به پرېږدئ که یو سړی راشي او دی جومات سره خوا کې هغه ډمې ګډوي نو پرې به دی حالان کې دا ډمې ګډول ارزی کې ناروا دي او دا سلیما جوړول ارزی کې ناروا دي خو بیا چې د جومات په خوا کې دا خو ډېره زیاته ناروا شوه چې کوم شاعر الله دي د هغې ادب احترام دا په موتا باندې نو دا لازم دی نو مکه مکرمه دا د پاک پیغمبر مبارک ښار دی د پاک پیغمبر مبارک د وجې نه عربو پسې به خبرې نه کې عربی پسې به خبرې نه کې عرب دا زمونږ دپاره ډېر زیات قدرمند دي خورونو بس دا اړه مې داسې ده چې بل اکثر خبرې نه کوم غږ نه کوم زه یم یاره عربو پسې خبرې نه دي په کار خو چې لږ سوچ وکړم چې د دې مکې مکرمې نه الله پاک دین خور کړی دی د دې مدینې منورې نه الله پاک دین خور کړی دی او د پاک پیغمبر مبارک په زمانه کې به دا ښځې جومات ته منزل هم راتلې عمر فاروق رضی الله عنه د جومات نه ښځې منې کړې دي او بیا صحابیاتو وی د جومات ته مولې منې کې عایشې رضی الله عنها وی که پاک پیغمبر مبارک ته د دې وخت پته وه نه هغه به هم دې وخت کې منې کړې وې حالان کې خیر القرونو نو د جومات نه د مسجد نبوي نه عمر فاروق رضی الله عنه ښځې منې کړې دي چې کوم بادشاه راغی مالې نوم هم نه راځي څه نوم دی سلمان نوم دی که نه د هغه زوی یې څه نوم دی محمد بن سلمان او د پلار یې څه نوم دی د پلار سلمان نوم دی رضوی نوم محمد دی نوم خو ښکلی نوم دی محمد ځکه د دواړو نوم ښکلی نوم دی کتابونه زموږ لیکي بورک فی بیت فیه محمد په کوم کور کې چې داسې انسان چې د هغې نوم محمد شاملي کړي دي په هغې کور کې به برکت وي نوم خو محمد ښایسته نوم دی خو کارونه یې سم ونه کړل که نه په جده کې ځای په ځای باندې سلیماګانې جوړې شوې په مدینه منوره کې د سلیماګانو ابتدا شوه هغه ځمکه چې په کم کې جبریل امین ګرځېدلی دی هغه ځمکه چې په کم باندې د دواړو جهانو سردار مبارک قدمونه یې غیشتي دي یې رکوټې سړی خو نه دی د چا د مخه چې الله دنیا پیدا کړې ده هغه انسان چې حضرت آدم علیه السلام شیش علیه السلام زوی ته وصیت کوي یا بچې وایي چې ته د الله نوم لې نو ورسره د رسول الله مبارک د محمد نوم هم ورسره اخله ځکه چې زه په اسمان کې کم ځای کې ګرځېدلی یم نو په اسمان کې چې مې د الله نوم لیدلی دی ورسره محمد نوم هم شته زه په جنت کې ګرځېدلی چې کوم محل مې په جنت کې کتلی دی نو په هغې د الله نوم که شته د محمد نوم هم شته د جنت د اونو په پاڼو باندې د محمد نوم شته
نو بچی د جنت کې چې کمی هوري دي نو د هغوی په دې تندو په دې وجودونو محمد نوم لیکلی شوی دی د دغه چې کم د اونې دي په جنت کې د هغې په پاڼو د رسول الله مبارک نوم لیکلی شوی دی سدرة المنتهی باندې د رسول الله مبارک نوم لیکلی شوی دی چې د الله نوم اخلي نو د نوم مخله هغه پیغمبر چې امام الانبیا دی د ټولو پیغمبرانو سردار هغه پیغمبر چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی ولو کان عیسی حیا ولو کان موسی حیا که موسی علیه السلام جمدی وي ما وسعه الا اتباعي وی د هغه دپاره به مناسب او جایز نه و مګر زما اتباع که موسی علیه السلام هم جمدی وي هغه به هم زما اتباع کوله د ټولو پیغمبران الله پاک وعده اخیستې ده که ستاسو په وخت کې دا پیغمبر راغی نو تاسو به سره امداد هم د سره کوئ او ولتؤمنن به په ده باندې به ایمان هم راوړی او بیا آخر کې ورته الله وي اقررتم اقرار هم وکړم د هغې پیغمبر په وطن کې رونو چې د چا د مخه الله ځمکه آباده کړې ده هغې کې سلیماګانې جوړې شوې او هغې ځای کې چې سلیماګانې جوړې شوې نو چې دا کم فلمي ټیران دي نو دا به هغې ځای کې خاکې جوړی ډمان به د هندستان نه ځي هغه ډمان به په دغې پاکه ځمکه باندې قدمونه ږدي هغې ځای کې به سلیماګانې جوړېږي او بیا د عربو هغه شیخان هغه هم صیبه شیخان هغه ناست دي او د هغوی په مخ کې د سلیماګانې افتتاحګانې کېږي اخر دا جون خو چې الله مقرر کړی دی نو دا خو به یو وخت کې ختمیږي که نه د دې محمد سلمان نه مخکې څونه بادشاهګان لاړل دی به هم یو ځل داسې لاړ شي اخر په دې نه پیږم چې د مسلمانانو د ملکونو کم بادشاهګان دي غیرت یې په کومه باندې لاړ چې کم وزیران دي غیرت یې په کومه باندې لاړ چې کم صدران دي غیرت یې په کومه باندې لاړ هغه ایمان یې په کومه باندې لاړ او په دې باندې خیران یم چې زموږ د لیډرانو غیرت په کومه باندې لاړ اوس پورې یو لیډر د دې دپاره خلک راجمع نه کړل چې په لارو په دغه کې خاریو کې او خلک راجمع کړي او اجتماعګانې ځای په ځای باندې وکړي جلسې جلوسونه وکړي او وښیي دغې خلکو ته چې موږ نه مونږ په مدینه منوره کې سلیماګانې نور ځای کې هم سلیماګانې ناروا دي په نورو خاریو کې هم روا دي خو دغه خو زموږ د ټولو ځای دی دا صرف د دوی ځای دی تاسو نه تپوس کوم دا زموږ د ټولو ځای دی نو زه حیران په دې یم چې ولې نه راپاسي لیډران زمنګ د وطن لیډران مړه دي که د دې نه خبرېږي چې ځان ته مشران وي هغه په کومه باندې لاړل د جوماتونو چې کم امامان دي رونو په کار دي چې په دې باندې راپاسي جلسې او جلوسونه وکړي په دې باندې بیان وکړي په دې باندې تقریرونه وکړي د ختم نبوت جلسې زیاتې کې زیاتې فتنې را روانې دي ګورې عقیدې لاړې د خلکو د پیسو دپاره تباه و برباد خلکو عقیدې پرېښودې دا دونه بېدبې دا به موږ تر کمې پورې خیر برداشت کوو تاسو نه تپوس کوم کمې پورې برداشت کوو ولې دا پیغمبر چې څنګه زما دی دغه رنګې د صدر هم دی دغه رنګې د وزیر اعظم هم دی د هر مسلمان دی د رسول الله مبارک په مقابله کې بچی سي ځان به پې قربان کو بچی به پې قربان کو خپل خاندان به پې قربان کو مال او دولت به پې قربان کو خو د پاک پیغمبر مبارک په جامه به موږ داغ نه پرېږدو به اواز وکړئ نه پرېږدو د دې سلیماګانو خلاف به کوې که نه کوې د دې به خلاف کوې په کومه طریقه به خلاف کې ګوره دا غټې موبایل خو در سره شته دی که نه په دې باندې د دې خلاف وکې کم مشران دی هغوی پس خبرې کول نه غواړم دا زما عادت نه دی او نه زموږ د کورنۍ د عادت دی زموږ باباجي او زموږ شیخ صاحب موږ مشرانو چېرته داسې کار نه دی کړی موږ ټول عمر د علماو قدر او ادب الحمدلله کړی دی موږ د علماو بې ادبي نه دي کړی که موږ په څو خبره مو کې موږ چپ پاتې شوي یو هغه بېله خبره چې بعضې وخت کې د سر نه اوبه وړي نه هغه بېله خبره ده خو لیکن دا د برداشت نه بار ده زموږ لیډران به دې ته پام ني چې څومره لیډران دي د هرې پارټۍ چې دی پیغمبر د هغه دی بیت الله دا زمونږه دین دا زمونږه د دغه ځای نه دین شروع شوی د دغه ځای نه او دین به راټولېږي هم دغه مکې مکرمې ته اخیره کې به دین حجاز ته راټول شي او بیا به دین مدینې منورې ته راټول شي بس په مدینه منوره کې به دا بند شي او د دواړو جهانو سردار مبارک احادیث دې کې شته اخیره کې به دین مدینې منورې ته راټولېږي
نورونو د دغه ځای نه دین خور شوی دی، موږ څنګه دغه ځای کې سلیماګانې برداشت کړو؟ ښځې راووتې نو ښځې خو ما درته وایي چې جومات نه منې کړې که نه، نو هغه یې ول ډرایوینګ ته کېنولې، د مسلمانو غیرت یې کته چې دوی سوی، نو په هغې مسلمانان چپ پاتې شو، نو بیا یې راوسته نو په دوکان کې درته کېنوله، نو غیرت یې درله وکړه چې غیرت دې څومره دی، نو بیا یې راوست نو بیت الله ته یې رادننه کړې. ولې دا پولیس والا هغې ځای کې ډیوټۍ نه شي کولی چې ښځې دې راوستې ورته؟ اخر منگ به بس پیسې پسې لګیا یو، د بچي د تعلیم غم به کوو چې بچی مې ډاکټر شو انجینیر شي، د دې غم به کوو. مرو به نه قبر زما ستا دپاره نشته. اخر لږ سوچ وکړه زما ستا ایمان دومره کمزورې شو چې څومره لیډران دي ټولو ته زما درخواست ټولو لیډرانو ته، ټولو د جوماتونو امامانو ته، علماو ته، مسلمانانو ته چې راپاسې د دې خلاف وکړئ. ګورئ که دا زمونږ وزیر اعظم او دا زمونږ دا مشران او د نورو ملکونو مشران دا راپاسېدل، قسم دی چې دا هر څه به بند شي. د دې مقابله کې دی اواز دی وکړي که نه سمېږي موږ د سره جنګ کوو دغلته. محمد سلمان به څنګه بیا ټینګ شي؟ خپل اختیار دی او خپل حکومت دی، که څوک سوی رانیسه جیل کې اچوه. دا دونه ظلم چې عمرې دې بند کړې، ټیکټونه دې کم ځای ته ورسول، حجونه بند شو، یو چال روان دی. یو څو بادشاهګان دي، هغه سپیرو بدبخته بادشاهګان مشران چې هغه په دې وطنونو باندې راغلي دي، نو دا سپیروالې راغلی دی، کله ډینکې معاشرې او کله دغه بل معاشرې او کله یو ویره، دا ټول هغه چال دی، ټول چال دی، ټول چال. ولې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ څه؟ خو څوک د یرې نه غږ نه کوي، غږ پوی هر سړی دی چې چا دا چال جوړ کړی دی هغه هم هر سړی پوهېږي، خو څوک هم د یرې نه غږ نه کوي. لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون. کله چې نیټه راله په هغې نیټه به مرې، د هغې نه مخکې کېدل شته او نه د هغې نه وروستو کېدل شته. زمونږ وطن دی، په دې خپل وطن باندې مونږ ودرېږو. دقه رنګه سعودیم دا زمونږ وطن دی، په هغې به مونږ ودرېږو. دلته مونږ بدمني نه خوښو، د دې ځای نه دې الله پاک سلیماګانې ختمې کړي، د دې به مونږ خلاف کوو. د هر مسلمان په وطن کې چې سلیما ده د هغې به خلاف کوو، خو د هغې په طریق الله باندې خلاف کوو. اخو مبارک ځمکې دي او که ته وایې ټولو ځایونو کې، نه ټولو ځایونو کې دا ناروا دي، خو د مکې مکرمې ځمکه الله په فرق پیدا کړې ده. د پاک پیغمبر مبارک وګوره، هغه د نورو خلکو نه په فرق دی، هغه امام الانبیا دی. د هغې ځای بدۍ خو موږ بالکل نشو برداشت کولی، او بې ادبۍ موږ کوم ځای برداشت کولی شو؟ نو تاسو د خپل موبایلونو یو پوچې کارواله او د دې خلاف وکړئ. دا چې کوم مشران او لیډران دي هغوی ته ووایه چې دا کومې جلسې کوي، دا جلوسونه کوي، د دې پکې یو پوچې خلاف وکړئ. دا مو ووایه چې د دې موږ خلاف وکړو او سبا به زما ویزه ختمه کړي او زه به مکې مکرمې او مدینې منورې ته تللی نه شم او په ما باندې پابندي ولګي. نه چې ته مړ شو دا پابندۍ په تا ولګي، داسې به هم بیا نه ځې. خو پر ورځ د محشر به د دواړو جهانو سردار مبارک سره یو ځای کېږو. څنګه سترګې به ورسره اخر څنګه لګو؟ د دغه ځای نه خو صحابه دین خور کړی دی، قربانۍ یې ورکړي دي، وینې توی شوي دي. هېڅ شر وروڼو دا خبره درته بیا کوم، بار بار خبره نه ده پکار، خو دا بیا کوم چې مسلمانان له پکار دي چې په اتفاق سره راپاسي او د دې خلاف وکړي. دعا وکړئ یا الله زموږ نه راضي شي، الله موږ د خپل قهر نه وساتې، موږ د خپل عذاب نه وساتې. الله چې دا کوم بېدینه بادشاهګان راغلي دي الله ته تباه او برباد کړي، الله د ختم یې کړي، د دې په ځای باندې نیکان راولي او الله داسې خلک راوستلی کې چې دا کومې سلیماګانې د مسلمانانو په دې وطنونو کې دي چې الله دا ختم کړي او د دې سلیماګانو په دې ځایونو باندې عبادت خانې جوړ کړي. پروردګاره الله زموږ د دې وطن حفاظت نصیب کړي، د حرمینو حفاظت نصیب کړي، دا چې کومې عمرې او د حجونه بندي پروردګاره دا آزاد کړي. که دغه حجونه او د عمرې او خلک یې د بیت الله ته لږ غونتې ورپرېښودله نو د حجر اسود او د بیت الله د دروازې مبارکې خوا په منځ کې چې کوم ځای دی ملتزم ورته ویل کېږي، د دعا د قبلېدو ځای دی. هغې ځای کې ورشه دعا وکړه، الله دعا قبلوي. د میزاب رحمت لاندې ودرېږه، هغلته دعا وکړه، الله دعا قبلوي. دا یو وبا نه زر وباګانې به الله په ختمې کړي. خو دعا ځایونو ته خو چې موږ ورپرېږدي که نه، الله دا حرمین او دا عمرې او دا توافونه الله دا واپس پروردګاره جاری کړي او د دې مشرانو پړه کې واچي چې دا کومې ګرانې او دا ټیکټونه یې ګران کړي دي، الله چې دا بیا ارزان کړي. په دې باندې چې کوم ټیکسونه یې لګولي دي چې الله دا ختم کړي. اخر وخت په خولې دا کلمه روانه کړي چې لا اله الا الله محمد